بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ چې کومه مسله ده دا د رونو تقسیم په باره کې ده چې د جیداد باره کې تقسیم کیږي. 15 رونه دي او 15 رونه د خپل جیداد تقسیم کوي او په دې رونو کې یو رون غایب دی، غشتنه بهر ملک دی یا بل ځای کې دی، باقی څلور رونه کې ناستل او په دې کې تقسیم وکړو، برابر تقسیم وکړو، لیکن یو رون موجود نه دی او څلور رونه موجود دي. نو آیا دا تقسیم شرعاً ټیک دی او کو ټیک نه دی؟ مسله دا سیده چې کله تقسیم کیږي نو تقسیم کې دا خبره ضروری ده چې دا رونه اصالتن یا وکالتن یعنی په خپل موجود وي، او کو په خپل موجود نه وي نو خپل یو وکیل یو کس تاسو راولېږي چې هغه تقسیم په ټیم کې تغذیه کې موجود وي او تقسیم هغه ټول هر څه په خپل سترګو باندې وویني، نو بیا خو ټیک ده. او کو چرته دا سړی په خپل یعنی دا یو ورور په خپل موجود نه وي او نه د طرف نه څوک وکیل موجود وي او تقسیم وشي او دې په راضي نه وي، نو دا تقسیم د پر رضا باندې موقوف دی. کو چر دی اجازت ورکی چې ټیک ده زما طرف نه اجازت ته چې کم تقسیم وشو ماته منظور دی خو ټیک ده، او کو چرته دی اجازت نه ورکي نو دا تقسیم بیا موقوف دی او دته دا حق حاصل لدی شریک ده چې دا تقسیم فسخ کی ختم کی اثر نو دوباره د تقسیم کولو اغرونو ته ویناو کی او دوباره تقسیم وشي.